بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. څنګه تاسو لیدل مونږه روجې تقسیم کړل کنه، نو دا خلک به ډېر زه لومبې ستاسو زموږ کرټیسیزن چې کوم دی هغه به تاسو له کلیر کړم. ستاسو چې کوم خواهش دی دا ښځې چې کوم راځي دا زیاتر کونډې دي یا خپله لکه د دې څه هغه نشته څوک هغې نشي څوک ګټې والا که نو هغې دلته کې نشي راتلی، نو دا دومره مجبور راغله چې خلک دلته کې راځي او دې له بیا مونږ ځکه روجې ورکوو. زنانه خپله راشي نو مونږ ولله بیا روجې ورکوو. دا نه چې مونږ زنانه هم راوړو، دا د دې خاندان څوک داسې نشته چې څوک لکه راشي. او بل زه تاسو ته ویل غواړم چې تاسو کوم دا وایئ چې لکه روجو دا وړوکي پیکټ نو دې سره د کم نه خلکو یو نه یو کس خو به خېټه مړه شي که نه، یو نه یو کس خېټه مړه شي او دا فایده پې وشي. بل دا روژه ډومبۍ اشره ده، د دې به د رحمت اشره ده، د دې دعا به زه تاسو ته وښیم چې کوم ماشومان دي کورونو کې مشران دي چې الله ورځي زه به دا دعا ووایم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا د دې اشرې دعا ده. بیا چې څنګه دویم اشر راځي دریم اشر راځي نو بیا به مونږ دا یې دعاګانې تاسو ته ښایو انشاءالله. دا زموږ ټایم خپل زموږ د مازدیګرې مونځ جمع نه بعد خلک بیا ډایرکټ دې ته ناست دي ولاړ چې روجې به راځي او دا زنانه 4-5 ګنټو نه روجو ته صبر کوي دې روجو ته، دوی په پښمني تېري دا دومره غربت راغلی دی او په دې کې بیا تاسو دومره خبرې کوئ چې مونږ لږ څه ښه کوو، تاسو یې مانې دومره کرټیسیزن کوئ. زه تاسو ته ویل غواړم زموږ هم د دې ویډیوز مین مقصد دا چې نور څوک یې رانه زده کړي. دا کو کیمره ونه وه مونږ دا خیرات به کوو، مونږ به هسې هم کوو، خو مونږ مین مقصد دا چې تاسو به زده کړئ، تاسو مونږ روجې ورکړئ، تاسو یو کجوره ورکړئ، تاسو د ګلاس اوبه ورکړئ، اوبه ګلاس ورکړئ او چې سم د وسه کېږي بیخي لږ سم د وسه کېږي نو ورکړئ. بل زه تاسو ته ویل غواړم دعا کوئ. فلسطین کې چې کوم هغه دي ماشومان دي هغې چې دی روژه ماتي تصویران راځي دا چې په روژه مات نشي کولی، هغې روژه ماتو کې د خپل هغه وینه ګوري او دا خپل د ماشومانو غټو هغه لاشونه ګوري. دا هغې دپاره هم دعا کوئ چې هغې مسلمانان روریان دي او چې هغې الله پاک ازادي ورکړي او ښه روژه ماتي څنګه مونږ کوو نو هغې معنې هغې ته شانې میلو شي. او د دې خبر زما مین مقصد دا و چې تاسو خپله شکرګزار شئ چې تاسو سره څه دي که نه ډېر شکرګزار شئ. که تاسو سره ډېر کم خوراک ولیني خو هغې ځای نه سوچ وکړئ چې خوراک خو څه رشته که نه خوراک خو څه رشته او په هغې شانتې ماحول کې خو نه روژه مات کوئ. کم ماشومان دي ته هم زه دا یو میسج ورکول غواړم چې د روژې نیت څه دی، نویت ان اؤدي لله تعالی، دا غوړ ماشومان زده کړئ دا د روژې نیت دی. بیا داسې د هغه ورو به مونږ په اسلامي ټاپکس هم خبرې کوو، لومبۍ اشرې دویم اشرې دریم اشرې بیا به د دې فضیلیت او په دې باندې به غونډو مونږ راځو انشاءالله بیا به مونږ په دې شینو باندې خبرې کوو. جزاک الله.